په دې خبره کې چې من قاتل للمغنم یو سړی جهاد کوي د غنیمت ته حاصلولو لپاره د دې لپاره جهاد کوي چې ماته مال ملاو شي هل ينقص من اجره آیا د ده د اجر نه په دې باندې څه کمی راځي حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم یو باندیچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کو الرجل يقاتل للمغنم کله یو سړی جنگیږي د غنیمت ته حاصلولو لپاره او الرجل يقاتل ليسكر او کله کله سړی دې لپاره جنگیږي چې خلق د شجاعت تذکیری وکړي چې دا خو ډېر لوی شجاع او بهادر انسان دی او یقاتل لیرا مکانه او یقاتل جګړه کوي دې دپاره لیرا مکانه چې ولیدلی شي هغه مرتبه ده دغه مرتبه ولیدلی شي نو معنا دا ده کله کله سړی د غنیمت لپاره جنګیږي کله سړی د شجاعت او د بهادرۍ دپاره چې زما په دنیا کې آواز خور شي سمعت چې ورته وایي دا هم حرام دی او ویقاتل لیرا مکانه دې دپاره چې خلک وایي چې دا هلکه د لوی مرتبې خاوند دی د لوی مرتبې خاوند دی چې دا بزرګي په خلکو کې جتاو شي یعنی ریاکاری من فی سبیل الله دی کې مجاهد څوک دی اجر بچاته ملاویږي وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل نبی علیہ السلام ورته فرمایي څوک چې جنګیږي د دې لپاره چې د الله کلمه اوچته شي د الله دین غالب شي دې لپاره جنګیږي نو په هو فی سبیل الله بدنقه سړی د الله په لار کې دا د اجر مستحق دی نور درې واړه چې دي چې څوک د سمعت دپاره کوي د ریاکارۍ دپاره کوي د غنیمت دپاره کوي هغه ته اجر نه ملاوي باب قسمت الامام ما يقدم عليه او ويخبأ لمن لم يحضره او غاب عنه امام بخاری باب تقسیم د امام او د کمانډر ما یقدم علیه دا هغه شي تقسیم چې کم راشي دته د غنیمتونو نه نو هغه دې تقسیمي او یخبا او پټکی لمن د هغه مرګري لپاره لم يحضره چې هغه حاضر نه دی او غاب عنه یا د الفاظ چې غایب دی هغه د غایب دپاره یا د نه حاضرېدونکي دپاره څه شی د دغې تقسیم شي به شي نه کېدي دا څنګه دی دا ښه کار دی اوس به تاسو پوه شئ په دې حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج نبی علیہ السلام ته په تحفه کې راولېږلې شوې کوټونه د ریخمو مزورة بالذهب چې په هغې باندې سره زر چې کوم دی سرو زرو چاپ پې وهلی شوی و وقسمها فی نساء فی ناس من اصحابه تقسیم یې کړی دی په یو جماعت کې د ملګرو نه وعزل عنها واحدا او بیا لیکي خود لدینا یوا لمخرمه ابن نوفل د مخرمه زوی د نوفل لپاره تی یو قبا کې خوده فجاء ومعه ابنه دا مخرمه راغی
او زوی ورسره دی مسور ابن مخرمه دا هم صحابي دی ورسره دی. فقام علی الباب په دروازه باندې دا مخرمه ودرېده او د ده داسې پرې خوی کې لږ تیزیم وه. فقال ادعوه لي دې زوی ته وایي پیغمبر خوا ماله راوغواړه. د پیغمبر خوا دروازه کې ولاړ دی. فسمع النبي صلی الله علیه وسلم صوته نبی علیه السلام د مخرمه آواز واورېده. فاخذ قبا دا قبا یې ځان سره واخیسته که نه چېرته چا ورته ویلي وو چې دغسې قباګانې راغلي پیغمبر خوا تقسیم کړي. دې زوی ته وایي چې ما ورسوه د پیغمبر خوا دروازې ته او دا د څنګه چل به کړی نو هغه د خدای معلوم و یې وله ایښې وه نو چې راته نو ځان سره کور راویسته نو په تلقا به د هغه د قبا سره ورسره ملاو شو او واستقبله بازراره او د هغې هغه بټنې نه دي مزوره بټنې پې لګېدلې د هغې بټنې ورته سره مخامخ کړې. وقال ورته ویل یا مسور خبأت هذا لك دا مې تاله پټه کړې وه دا مې تاله پټه کړې وه یا بل مسور یا دا الفاظ دي چې اخذتو هذا لك یا بل مسور خبأت هذا لك دوه ځلې ورته ویلي. وکانه فی خلقه شده ځکه د خوی سختو نو دی به کله ګډې وډې ویلي که نو په دای کې سختي ولو نبي علیه السلام دغه وکړو. رواه ابن علي عن أيوب وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية قدمت وړاندې شوې نبي علیه السلام ته دغه کوټونه نو ويتابعه الليث عن ابن ابي مليكه صرف دا الفاظو کې لږ فرق دی چې هلته قدمت دي بس. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة ونذير وما أعطى من ذلك في نوائبه. امامي بخاري باب دی دا کتاب الجهاد دی سرنګي تقسیم کړو نبی علیہ السلام د بنو قریظه د باغونو د زمکو او د سازو سامان او د بنو نذیر نه چې سپاتې شوي وو د هغې تقسیم هم نبي اکرم وکړو. څنګه یې وکړو؟ وما اعطى من ذلك هغه چې نبی علیہ السلام د دینه به ورکاو فی نوائبه په هغه مشکلاتو کې او په هغه حوادثو کې چې پیغمبر ته مخې له راتلل. حدثنا عبد الله بن ابي اسود حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ګرځولي با یو سړي د انصارونه د نبی علیہ السلام د پاره کجوري. دا په ابتدا د هجرت کې چې کله پیغمبر اسلام راغی او صحابه برا شروع شو صحابه براتلل نو نبی علیہ السلام ته هر یو انصاری په خپل باغ کې ونی معینه کړ. یا رسول الله زما باغ کې تعالی سونه شوي شلونه شوي نو بیا به نبی علیہ السلام دا یو مهاجر لور کړي دا لګر پلانی په باغ کې دا پلانی ونه مال را کړی دا دې دیکبال کوا او د دې خدمت کوا او به را کوا او د دې چې پیداواری دا غستای تو په ځان ساتي په مدینه کې نو دا به کول. حتی ابتتح قریظتها و نذیر حتی چې فتح د قریظه او د بنو نذیر وشوه دا دوار زین پیغمبر خدا فتح کړه او وکانه بعد ذلك يرد عليهم. بیا نبی علیہ السلام انصار ته خپل کجوري واپس کولی. هلکه راشئ انصار خپل کجوري موالی ځکه چې په هغه د بنو نذیر او د بنو قریظه چې سونه زمکې وي او پټي او باغونو دا نبی علیہ السلام مهاجر له ورکړه د هغې له ورکړه نو چې ورکړل د هغې ضرورت پوره شو نو هلکه تاسو ماله کمې ونې راکړئ دا ونې واپس والئ. باب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا مع النبي صلی الله علیه وسلم و اولاة الامر. دا سبق مثال وایي دا وګد دی
دا تاسو په دای کې ویلې دي